المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، سنت کول د فرض منځونو سره چې کوم سنت مؤکده دي د ډیر زیات اجر دی. ډیر ملګری زمونږ دا تپوسونه کوي چې دا سنت پر خودل څنګه دي او دا سنت شته دی او که نشته دی. د دې ډیر زیات اجر دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی چا چې په ورځ او په شپه کې 12 رکعات سنت وکړه، 12 رکعات وکړه، نو د هغه د پاره به د دې په بدله کې کور جوړ کړی شي په جنت کې. دا کوم سنت دي؟ نو په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بیان کړي چې 4 قبل الظهر 4 رکعات سنت کول دا مخکې د ماسپښین د مانځنه، ورکعتین بعدها او 2 رکعاته د ماسپښین د مانځنه وروسته دي، یعنی دا 6 رکعات شو. ورکعتین بعد المغرب او 2 رکعاته وروسته د ماښام د مونځ نه، نو دا 8 رکعات شو. ورکعتین بعد العشاء او 2 رکعاته وروسته د ماخوستن د مانځه نه، دا 10 رکعات شو. ورکعتین قبل صلاة الفجر او 2 رکعاته قبل صلاة الفجر مخکې د مانځه د سبا نه، یعنی کله چې سبا راوخیږي او سړی د سحر مونځ کوي، فرض مونځ کوي، د هغې نه مخکې 2 رکعاته سنت کول، نو دا 12 رکعات شو. نو دې حدیث کې ګوره دا 12 رکعات سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، خو اجر یې څونه دی چې چا دا 12 رکعات سنت وکړه، الله رب العالمین به وله په جنت کې کور جوړ کړي، الله به وله بنګله جوړه کړي، کور به وله جوړ کړي. او دا بنګله او دا کور داس په دنیا کې نه دی بلکې فی الجنه، دا به وله په جنت کې جوړ کړي. نو محترم عزتمندو، چې د چا عذر نه یا په سفر کې نه، نو کوشش دا کول پکار دی چې سړی دا وکړي او د دې اجر نه ځان محروم نه کړي، بلکې چې دا اجر حاصل کړي چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې ورته په جنت کې دا کور جوړ کړي. او دارنګې د ماسپښین د مانځه نه وروسته 4 رکعاته هم راغلي، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا 4 رکعاته وکړه د ماسپښین د مانځه نه مخکې، و 4 بعدها او 4 رکعاته یې وروسته وکړه، نو دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرم الله لحمه علی النار، الله رب العالمین به حرامه کې د غوښه په اور باندې، یعنی دونه اجر لري چې الله رب العالمین دا سړی بیا په اور باندې نسیزي. چې کله سړی دا مونځ کوي او 4 رکعات د ماسپښین نه مخکې او 4 رکعاته وروسته، دا ګران کار نه دی، لیکن بس دې ته لږ وخت ورکول پکار دی، لږ توجه ورکول پکار دی، او دې اجر ته کتل پکار دی چې کله سړی دې اجر ته وګوري چې د دې په وجه الله رب العالمین ما د جهنم نه بچ ساتي، او د دې په وجه باندې الله رب العالمین ما ته جنت راکوي، د دې په وجه الله رب العالمین مال په جنت کې کور جوړي، نو بیا به سړی دا نه پرېږدي بلکې کوشش وکړي چې دا به بیا ادا کوي. او د سحر 2 رکعاته ګوره دا سنت دي، لیکن اجر یې څونه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام به دا 2 رکعاته کول دا به یې نه پرېښودل. او حدیث کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې د الله پیغمبر دا فرمایلی چې رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها، دا 2 رکعاته د سحر دا غوره دي د دنیا نه هغه څه چې په دې دنیا کې دي. ګوره دونه اجر دی. نو محترم عزتمندو، غرض داري چې کله چا د څه عذر نشته دی یا په سفر باندې نه دی، نو په کار ده چې دا سنت ادا کړی شي، د دې ډېر زیات اجر دی. او زم چې سړی دې اجر ته وګوري چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې په جنت کې
کور جوړي، نو بیا به انشاءالله سړی کوشش کوي او دا به پرېږدي نه. الله رب العالمین دې به د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.